او نن دا تقریبا 9مه جمعه ده چې موږ د سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې متعلق د حبشي د هجرت د هغې په حواله سره یو څو خبرې عرض کوم. څنګه چې مخکې ما دا خبره ستاسو مخې ته عرض کړې وه چې دې مشرکانو د مکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم تبلیغ کاو د هغې په منځ کې د رکاوټ جوړولو لپاره مختلف قسمه حربې استعمال کړي او ډیر کوشش یې دا وکړه چې مونږه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړی دی او کوم خلق د دې بېدینۍ نه منع کوي دین اسلام طرف ته راولي دا رسول الله مونږ د دې نه منع کړو او څه طریقه داسې اپناو کړو چې د ده دا میشن ناکامه وګرځو. نو اوله کې به هغو براه راست رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیفونه ورکول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف مختلف قسمه پروپیګنډې به کولی. کله به وی دا شاعر دی مجنون دی او کله به وی دته چې دا کم قرآن ویلی کېږي دا دلته کې یو زوړ استاذ دی د هغه نه زده کوي او بیا خلکو ته بیانوي. به هر حال خلق چې کله منع نشو او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل میشن جاری وساته نو هغوی یو بله حربه استعمال کړه. هغه حربه دا استعمال کړه چې میټینګ یې راوغوښته او دا میټینګ په دې کې د مکې چې څومره سردارانو کم غټان خلک هغه ټول یې پکې شریک کړه. مشوره یې دا وکړه چې مونږه په دې محمد پسې صلی الله علیه وسلم په ده پسې یو جرګه ورلیږو او ده ته به زموږ د جرګې د احوال بیان کړي چې زموږ جرګه دا وایي او د خپلې جرګې مشر ابو طالب جوړ کړ. دا کسان راجمع شو چې عتبه شیبه دا غونده کې خلک پکې هم او په ابو طالب صاحب پسې لاړه وی چې ته د خپل وراره ته ووایه چې د دې کار نه دی قلار شي. شرایط ورته کېده که شرایط نه مني نو لالچ وله ورکه. لالچ وله څه ورکه؟ ابو طالب صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښته د جرګې مخې ته ټوله خبره یې ورته وکړه چې ګوره دا جرګې والا راغلي دي او دا خبره کوي چې ګوره رور دې د رور سره وجنګاو، پلار دې د زوی سره وجنګاو، زوی دې د پلار سره وجنګاو، تربور دې تربور ته دشمن جوړ کړ او یو هنګامه دې جوړه کړې ده. لہذا ته مهرباني وکړه ستانه مونږه هېڅ قسمه بله مطالبه نه کوو. ستانه دا مطالبه مونږ کوو چې دا کم دعوت ته ورکې دا ورکوه. په دې باندې زموږ څه اعتراض نشته دی. د یو خدای طرف ته خلک رابلې خپل رسالت او نبوت په خلکو منې دا ټول کارونه کوه خو یو کار مه کوه. هغه کار دا چې زمونږه په دین پسې به خبرې نه کوي. دا مه وایه چې دیو غلط دي، دا مه وایه چې دی بوتانو ته سجدې کول چې کوم دی دا ناجایز دي. یعنی زمونږ د دین خلاف خبرې مه کوه، مونږ تا ته اسم نه وایو. ته په دې شرط باندې پوره شه که په دې مکه کې یا د مکې نه بهر په خپل خاندان کې یا د خپل خاندان نه بهر ستا ښځې ته حاجت وي، جینۍ ته حاجت وي، ته صرف حکم کوه او مونږ به چې کوم دی نو تا ته هغه جینۍ په نکاح کې حاضرو. که مال ته دې ضرورتي نو ته صرف حکم کوه مونږ چې ته څومره مالیت غواړې هغه به مونږ چې کوم دی نو ستا مخې ته پیش کوو. که نه دا دواړه د غرضونه نه او غرض دی دای چې زه مشري وکوم نو په خپل ټبر په مکه کې دننه او یا بهر چې کومه علاقه غواړې ستا دپاره به مونږ مشري هلته کې مقرر کړو، خو ته زمونږ خلاف اواز مه اوچتوه. او که دا درې واڼه دې خوښي نو دا درې واڼه به درته مهیا کړو،
خو لیکن زمون خلاف خبره مه کوه، خپل دعوت چلوه، خپل تبلیغ هغه کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره ته وکتل او ارشاد یې وفرمایه چې دا خو نشي کېدی، زه خو به خامخا د حق وینا کومه او باطل به رد کومه، چې کوم څیز غلط دی د هغې خلاف به خامخا زه خبرې کوم، او زما میشن دا دی چې اسلام دا په ټولو ادیانو باندې زه غالب راولم او د اسلام د وجې نه نور دینونه دا لاندې کم، دا ښکته کم. علی الدین کله، په ټولو دینونو باندې زه اسلام غالب راولم او نور ادیان چې څومره د اسلام مخې ته ټول ادیان هغه صفر دي، لہذا دا نور دینونه به زه چې په هر مذهب باندې څوک دی دا به زه ښکته کوم. چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره او ډیره درنه خبره ده، دا چې کله ابو طالب صاحب واورېده او ابو طالب صاحب هم زړه مات شو او دا خبره یې خپل د وراره ته وکړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، چې وراره تر اوسه پورې زه در سره وم، خو د دې قوم مقابله ګوره ډېره زیاته ګرانه ده، د قوم سره ټکر، د قوم سره ډغره وهل دا نوره ګرانه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مخ واړاوه د خپل تره نه او د سترګو نه یې اوښکې لاړې. دا اوښکې ته وایي د دې وجې نه لاړې چې رسول الله مبارک ډاډ او مضبوطیا و نو په ټول خاندان کې دغه یو سړی و ابو طالب صاحب چې هغه به د رسول الله مبارک ملاتړ کاو، په هر میدان کې په هر ډګر کې به چې کوم دی نو د هغه معاونت کا او مدد به کا. نو زړه ته دا خبره پرېوته چې دغه یو تره هغه هم چې کوم دی نو اوس داسې خبرې ماته کوي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مخ واړو نو سیده روان شو، خو تره یې و او ډېره مینه او محبت یې ورسره د رسول الله مبارک سره مینه او محبت و، چې مخکې سیرت کې ما چې کوم دی نو تفصیلي ابحاث په هغې باندې کړي دي، څومره مینه به یې کوله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته هم داسې کتل لکه پلار ته چې څنګه سړی ګوري، چې چا به د ابو طالب صاحب نه تپوس کوه چې کله به دی ماشوم رسول الله مبارک چې دا څوک دی، نو ابو طالب صاحب به ورته وي دا زما زوی دی. نو دومره په منځ کې هغه رشته وه، تعلق و مینه او محبت. رسول الله مبارک داسې لرې لاړ، نو بیا ورته د تره اواز وکړ چې بچو دې خوا راشه، که دا خلک هر څه وایي، که دا ټول ستا مخالف شي، تر کوم وخت نه چې ستا په ملا باندې ولاړ یم، ستا مټه مې مضبوطه کړې ده، تر آخره پورې که هر څنګه چل کېږي زه به چې کوم دی نو ستا مټه مضبوطوم او چې څه دې خوښه یې هم حقه کوه. رسول الله مبارک طبیعت هغه برابر شو. بهر حال خبره ونه مندلې شوه او د دیو هغه کم چې رسول الله مبارک ته کم لالچ ورکاو هغه خو رسول الله مبارک رجیک هغه ختم که واپس یې که. نو بیا دیو خپلو کې منځ کې مشوره وکړه چېرې یو جرګه بله ورلیږو رسول الله خواته، یو جرګه یې بله تیاره کړه، د هغې دپاره یې مشري ابو طالب صاحب ته حواله کړه. چې کله ابو طالب رسول الله مبارک خواته ورغی، رسول الله مبارک ته خبره شروع کړه چې دا قوم وای چې نور ته د خپل کار نه واوړه، زمونږ دا خبره ومنه. رسول الله مبارک عادت شریف بداو چې چا به خبره کوله نو رسول الله مبارک به د هغه د خبرې په منځ کې چرته هغه ته جواب نه ورکړه، خاموش به چې خبره به ختمه شوه د هغې نه بعد به رسول الله مبارک هغه جواب ورکړه. دا د خبرې اصول هم دي، بعضې خلک په خبره باندې خیږي که نه، که د دین خبره هم کوي نو په منځ کې لس ځله هغه کټ کوي. د خبرو اصول دا دي، په کار دا ده که یو سړی په غلطه باندې هم دی هغه یو خبره کوي نو په طریقه باندې واوره، هغې نه بعد هغه ته ښه بهترین جواب ورکړه حق. رسول الله مبارک د خپل تر خبره اورېده وی وایه اوس بیا جرګه کې څه دي؟ جرګې والا وی دا وایي چې رسول الله مبارک خو به دې نه تیارېږي چې زمونږ دین ته بد نه وایي،
هغه همیشه لګیا دی او بد ورته وای. خو داسې کار کوو چې رسول الله ته ووایه، محمد ته ووایه چې یو کال به مونږ ستا د دې مذهب تابعداري کوو، ستا دا دین به فالو کوو، او یو کال به چې کوم دی نو مونږ چې په دې کوم دین باندې یو شریکه باندې به په دې باندې عمل کوو. یو کال به ستا په دین عمل کوو، یو کال به زمونږ په دې دین عمل کوي. نو دا خو څه پټی نه و که نه چې یو کال به یې ته کرې او یو کال به زه کرم، یا دوکان نه یو کال به پکې ته سامان اچوې، هوټل دی ته به یې چلی یو کال به یې زه چلم. رسول الله مبارک ورته وی دا خو د سرې نه کېدی نشي، دا خبره دا خو د عقیدې سره تعلق لرونکي خبرې دي. قرآن مجید کې الله جل جلاله آیتونه نازل کړي. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. اے خلکو تاسو نه زما د دین عبادت کوئ او نه زه ستاسو د دین عبادت کوم، د هغې د عبادت ارکان زه ادا کوم. لہذا ستاسو خپله مخه ده او زما خپله مخه ده. دا آیتونه الله جل جلاله نازل کړه. دغه یوه جرګه هم رسول الله مبارک څه کړله؟ ریجیکټ کړله او هغه واپس کړله. د دې نه بعد دغه مشرکان هر یوه حربه تکلیفونه سختۍ تر دې حده پورې چې تاسو ته ما قیسې کړې وې، رسول الله مبارک بیبیانو صاحبانو باندې چې کوم دی نو الزامات ولګېدل. د رسول الله مبارک په صاحبزادګانو ته، رسول الله مبارک لوریانو ته طلاقونه ورکړی شو، دغسې راولېږلی شوې. به هر حال خو چې یوه حربه هم کامیابه نه شوه، نو د هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دیو قسمه قسمه تکلیفونه شروع کړه او داسې تکلیفونه ورته ورکړه چې دغه صحابه کرامو ته په مکه مکرمه کې ژوند تېرول هغه مشکل شو، ګران شو. رسول الله مبارک خپل ملګري راوغوښتل او هغوی ته یې وویل چې که ستاسو خوښی نو ما اورېدلي دا دي چې په حبشه کې کوم بادشاه اوسیږي، د حبشې هر یو باچا ته نجاشي وي، نجاشي. نو په حبشه کې چې کوم باچا اوسیږي هغه ډېر ښه سړی دی، اصحمه نومې دی، اصحمه. هغه ډېر ښه سړی دی او تاسو هلته کې لاړ شئ چې څوک تګ غواړي. نو د دې خلکو د دې تکلیفونو نه محفوظ شئ، هلته کې به خپل دین په اسانه سره چې کوم دی نو هغې ارکان به ادا کوئ، عبادت به کوئ. نو په دې کې تقریبا 11 نارینه صحابه کرام او د هغوی سره 15 زنانه دا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حبشې ته ولېږل. دیو روانو حبشې ته هجرت کاو. دا جده، دا اکثر ملګري پکې تللي هم دي سعودي عرب، دا جده چې کوم ځای کې ده، جده د دې خواته چې دا کوم دریاب دی، نو د جدې د جده دې طرف ته ده، د دې طرف نه چې ورشي نو ګس اړخ ده، او د ښي اړخ ته د دریاب نه اخوا دقې ځای ته حبشه وایي. د دغې باچا چې کوم و نو د هغه اصحمه نوم نجاشي به یې ورته وي. نو دا 11 نارینه صحابه کرام او 15 صحابیات زنانه دا ووتلو هجرت کاو حبشې ته. دا د اسلام د ټولو نه اولنی هجرت. چې کله دغې دریاب ته ورسېده نو دیو ته پته ولګېده چې د مسلمانانو نه څه افراد چې کوم دی نو هغه وتي دي او وځي بل طرف ته، او یاسې نه هلته کې راته نقصان جوړ کړي او هغه باچا رامندې را خبر کړي او موږ ته تکلیف راکړي. لہذا دیو داسې طریقه کار وکړو چې څه کسان یې ورپسې کړه شاته چې تاسو لاړ شئ، دغه کسان راونیسئ او واپس یې راولئ. نو دغه کسان چې څنګه ورسېده نو په دغه ټیم کې کشتۍ وی تیاره وه او دغه صحابیات او د صحابه په کشتۍ کې کېناسته او په دریاب باندې چې کوم دی نو ور روان شو. دیو په دغه ټیم کې ورسېد، نو بیا خو به کشتۍ نه وه، لهذا دیو دې خوا پاتې شو او دغه صحابیات او صحابه کرام دیو حبشې ته ورسېده لاړ. هلته کې د حبشې د دغې باچا اصحمه سره ملاقات وکړو، هغه له ډېر غټ عزت ورکړو، اکرام یې ورکړ. بیا څه موده بعد دیو هلته کې ژوند تېراو تر دې چې دا اوازه خوره شوه چې په مکه کې چې څومره سردارانو، مشرانو او خلک هغوی ټولو ایمان نه وړی.
دومره پورې دا خبره خوره شوه په حبشه کې چې دې صحابه کرامو او صحابیاتو دا یقین وکړي چې بس خبره خو اوس پوره شوه، موږ هجرت ته تکلیف ته وجې نه کړی، لهذا اوس به موږ واپس راشو. واپس چې کوم دی نو هغه راله چې څنګه راننوته نو پته ورته ولګېده چې دا خبره خو دروغ وه. حق شان تکلیفات اوس هم په مسلمانانو باندې تېرېږي. نو بعضې صحابه کرام بیا هم ایثار شو او بعضې صحابه کرام او زنانه هغه کشتۍ ته وختې واپس لاړې، حبشې ته بیا لاړې. اوس په دې کې د الله جل جلاله حکمت و چې الله دا کسان ولې واپس راوسته چې دلته کې په مکه مکرمه کې خلکو ته قصې وکړي چې ګوره دلته خو ډېر ظلم دی، هلته خو خلک ډېر ښه دی، نجاشي زمونږ ډېر غټ قدر او عزت او احترام کوي. نو دغه افرادو دلته خلکو ته قصې وکړې تر دې حده پورې چې ډېر افراد تیار شو. او په دې صحابه کرامو کې په اوله کې چې کم تله په دې کې اکابر صحابه کرامو حتی تر دې پورې چې عثمان رضی الله تعالی او د هغه کور والا حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله مبارک لور وه هغه هم په دې هجرت کې شامله وه، حبشې ته تللې وه. نور صحابه کرام عثمان ابن مظعون رضی الله تعالی عنه دا صحابه کرام چې کم دی نو بعضې ایثار شو، بعضې لاړه واپس. کوم چې ایثار شوي وو هغوی ډېر غټ مهم وچلاو، میشن یې وچلاو. نو رسول الله مبارک په دویم ځل بیا اعلان وکړ، وی که نور څوک تیاریږي او حبشې ته هجرت کول غواړي نو تاسو په خپله واورېده چې هلته کې خلک ډېر ښه دی او دغه نجاشي باچا چې کم دی نو هغه هم د مسلمانانو ډېر قدر کوي. نجاشي باچا اصل کې مسلمان نه و، دغه وخت کې عیسایي و، عیسی علیه الصلاة والسلام هغه ته یې خدای وي، مذهب یې هم بدل و، خو لیکن د مسلمانانو یې قدر کا او احترام یې کا. نو په دویم ځل چې بیا دغه صحابه کرامو هجرت کاو نو 86 شپږ سړي او 18 زنانه دا بیا چې کوم دی نو په دویم هجرت کې حبشې ته شامل شو او دا حبشې ته لاړ. چې کله حبشې ته لاړه نو هلته کې ول هغوی ډېر ښه استقبال وکړو، په درناوي سره یې قبول کړه. دلته کې دې خلکو ته پته ولګېده چې دا خو یو مکه مونږ ته خالي کېږي او مونږ چې به کومو خلکو حکمراني کوله خو زمونږ نه روزي او هسې نه په حبشه کې مونږ ته څه جال خور کي د حبشې باچا په مونږ باندې راوانه چي هغه نه مسلمان نه کي، په خپل دین او په خپل لاره باندې رانولي. لہذا دیو 2 کسان ولېږل د خپل طرف نه. عمرو بن العاص دا په هغه وخت کې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په هغه وخت کې له ایمانه نه دی راوړی، کافر دی. یو دی او یو عبد الله ابن ابي ربيعه دی هم له ایمانی نه دی راوړی. دا 2 کسان ولېږل حبشې ته. چې کله حبشې ته دیو لاړه نو او دیو د ځان سره مختلف قسمه تحفې او دا چې کوم دی نو خوانچې دا ویولې چې مونږ هغه خلک په خپل لاس کې واخلو او دا خلک ورته بدنام کړو او ووایو ورته چې مونږ هغه ځای نه مشرانو رالیږلي وي، لهذا ستاسو دې کلي ته چې دا کم خلک راغلی دی دا مونږ ته واپس کوي، په خپل کلي کې مه پرېږدئ په حبشه کې. عمرو بن العاص او عبد الله ابن ابي ربيعه دا چې کله ورسېده نو هغه ښکته خلکو ته دا خوانچې او تحایف ورکړه او باچا یې په خپل لاس کې واغست. په داسې طریقې سره چې دا ښکته خلک یې لول په لاس کې واغست او دوی ته ویې ته تاسو باچا ته ووایئ چې دا خلک زموږ سره کې موږ یې واپس بوځو مکې ته. نو هغوی ورته ویې دا خو اسانه خبره ده، موږ به د باچا سره خبره وکړو دا به ورته واپس کړو، بوبه یې ځای د ځان سره. باچا ته دغه وزیرانو چې کوم دی نو چاپلوسي وکړه او خبره یې ورته مخې ته کړه چې جي د مکې نه څه شرپسند عناصر راغلي دي او هلته کې شر خور کړی دی، اوس دلته کې په حبشه کې تا ته ماحول خرابوي او څه مشران پسې 2 راغلي دي د هغوی سره کوي او ایسته یې بوځئ. وی ښه دا دواړه باچا ورته ووي دا دواړه ماله راوله لول چې زه په خپله معلومات کړم. دې صحابه کرامو په خپل منځ کې مشوره وکړه چې اوس خو به د باچا مخې ته دربار ته پیش کیږو، دا کاپیران به هم پیش کیږي خو ټول خو خبرې نشو کولی. څوک مقرره و چې به موږ په منځ کې هغه باچا ته خبره وکړي. نو یو کس مقرر که د علي رضی الله تعالی عنه ورور حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه دی ډېر زیات جرار و، د خولې نه ډېر تیز و. خو دیو په زړه کې دا خبره وکړه چې که باچا ته مونږ ووایو
چې مونږه پیغمبر چې کوم دی نو هغه یو الله مني، نو دی به مونږ ته فورا وایي چې عیسی ولې خدای نه مني. او دی باچا خو په خپله عیسی علیه السلام ته نعوذ بالله خدای وی کنه، دی دغه په مذهب. نو آیا په دې خبره کې موږ څه وایو؟ نو جعفر رضی الله تعالی عنہ ورته وی که ارس کیږي خو دروغ به بالکل نه وایو، کلیر کټ به ورته وایو چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی، پیغمبر دی، خدای نه دی. وی ټیک دی. او تاسو ته پته ده چې رښتیا څوک وایي که د ګیرېدو ځای هم نو الله پاکي نه ګیروي، الله پاکي ځای ته رسوي. دواړه فریقین دا مخامخ شو. چې کله مخامخ شو نو دی جعفر رضی الله تعالی عنہ خبره شروع کړه. نجاشي ته تاسو که تاسو د کم ځای نه راغلی یې، ولې راغلی یې؟ دا خلک په تاسو پسې راغلی. نجاشي ته جعفر رضی الله تعالی عنہ خو چې کله دی ورننوته نو د نجاشي په دربار کې به سیستم دا و چې کله به څوک ننوته نو لول به سجده کوله نجاشي ته. دا دوه عمرو ابن العاص او عبد الله ابن ابي ربيعه دیو چې هم کله ننوته نو فورا سجده وکړه نجاشي باچا ته. او چې دیو کله دا جعفر رضی الله تعالی عنہ نور ملګری ورننوته نو په دروازه کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وی، سجده یې ونه کړه. نو فورا پې وایي دی مشرکینو آواز وکړ چې باچا موږ راته هسې وایو چې ګوره شر پسند دي. دیو دومره تکبر کوي، ستا د دربار چې کوم دی نو سیستم دا دی، طریقه کار دا دی چې راځي نو سجده به کوي، او دیو ګوره سر ته د نښکته کوي. باچا ته وایي تپوس وکړه چې تاسو ته دا چا ویلي دي چې د نجاشي دربار ته ځئ نو دا کلمات به وایي. جعفر رضی الله تعالی عنہ ورته مخاطب شو، وی چې صاحب اصل کې مونږ چې د کم وجه نه راغلي یو هم هغه وجه دا ده چې زمونږ پیغمبر د دې نه مخکې به مونږ بوتانو ته سجدې کولې، ګټو ته به هم سجدې کولې، قتل و غارت به هم کاو، د پردي عزت خیال به هم نه ساته، بربند به تاویدو، د یو بل په عفت باندې به هم ډایرک ورتلو، د ماشومانو حقوق به هم پامال کول، د یتیمانو حقونه به هم خوړه، خپلې ژوندۍ لوڼه به هم دغسې خښولې. دا کارونه به په مونږ کې یو ځوان پیدا شو. هغه مونږ ته وویل چې تاسو دا څومره کارونه کوئ دا خو چې کوم دی نو د فطرت مخالف دي، د انسانیت خلاف کارونه دي، لہذا تاسو یو الله ومنئ، د مشر د کشر د هر چا حقوق وپېژنئ، دې بوتانو ته سجدې مه کوئ، دا ګټې ستاسو هېڅ څه نشي کولی. دا خبرې مونږ ته وکړې او مونږ ته دا ووی چې د الله نه علاوه بل چاته به سجده نه کوئ. دا تاسو ته چې ما سلام وکړه دا سلامتیا، دا دعا ده، لہذا تا ته مې سجده ونه کړه ځکه چې زما یو رب موجود دی، مونږ صرف هغه ته سجده کوو. نجاشي باچا ته جعفر طیار دا خبره وکړه. بهرحال خبره چلیده تر دې حده پورې چې جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ نجاشي ته ووی دا خلک په مونږ پسې راغلي دي، د دې نه تپوس وکړه چې دا خلک ولې چرته دي، ستاسو غلامان دي چې تاسو اوس واپس بوځئ، ستاسو په قبضه وه هلته کې. نو نجاشي دې تپوس وکړه د دې دوو نه مشرکینو نه چې ستاسو دا غلامانو؟ وی چې نه زمونږ خو غلامان نه. بیا ته جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ پوښتنه کوي چې د دې خلکو نه دا تپوس وکړه چې ولې چرته په دیو باندې وینه پورې ده، څوک یې وجلی دی چې د هغې په بدله کې اوس واپس تاسو بوځئ ده. نو نجاشي د هغې نه تپوس وکړي په وینه کې بوځئ، قتل هم پې پورې دی، جوبله هم پې پورې ده؟ وی نه. وی دا تپوس یې وکړه چې چرته څه مال په مونږ باندې دی، مونږ ته څه راول دي، څه م ترې راپټ کړلي، یا مونږ یې قرضداران یو. نو بیا ترې نجاشي تپوس وکړو، وی داسې معامله ده؟ نو هغه ورته وی نه. نو چې اخر داسې معامله نه ده نو بیا دا خلک تاسو بوځئ ولې؟ د دې خپل دین دی او ستاسو خپل دین دی. بیا وایي دا نجاشي راوګرځېد، جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ ته وی چې ته چې د پیغمبر کمې خبرې کې څه خبرې درته یادې دي ما ته یې ووایه. وایي دې نجاشي وایي جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي ما سوچ کوم چې اوس ورته کوم ځای شروع کړم. وایي فوراً مې ذهن ته راغی دا ځای مې شروع کړ چې کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. دا آیتونه مې شروع کړه. نو چې کله مې دا آیتونه شروع کړه نو د نجاشي د سترګو نه اوښکې وایي لاندې لاړې،
په دې کې د حضرت عیسی علیه السلام تذکره ده چې سترګو نه اوښکې لاړې نو وایي دوی ته پته ولګېده چې د باچا زړه خو نرم شو اوس هسې نه چې موږ له څه سزا راکړي نو دوی ورته فورا ویوي چې باچا سلامت د عیسی علیه السلام متعلق دې تپوس وکړه چې دا خلک د عیسی علیه السلام موافق سوی نو باچا دې تپوس وکړه چې تاسو د عیسی علیه السلام موافق څه وایې نو جعفر طیار رضی الله تعالی عنه ودرېد هغه ورته خبره وکړه چې موږ ته خپل پیغمبر دا خبره کړې ده چې عیسی علیه السلام هغه د الله بنده دی هغه خو دی نه دی الله هغه پیدا کړی دی وایي د نجاشي باچا ځمکې ته لاس کو یو معمولي غونته کې ډکې ورسره دا یې راوچت که او دې مشرکینو ته مخامخ شو دا خبره ورته وکړه چې د عیسی علیه السلام جعفر چې کومه خبره وکړه د عیسی علیه السلام موافق هم دقه خبره ده او د دې ډکې نه سیوا هم په عیسی علیه السلام کې نور څه د خدای یا د بل څه چې هغه ته موږ نسبت ورکو دا پکې چې کوم دی نو نشته او دغه نجاشي چې کوم دی نو حکم جاری کړ چې دوی څومره تحفې راوړي دي کومې سرمنې مرمنې راوړي دي پخوانه به تحفو کې خلک سرمنې وړي دا سرمنې مرمنې چې کوم دی نو دا ورته واپس کوي او سیده دربار نه چې کوم دی نو هغه بهر ته وباسه او اعلان وکړ چې د اوسه پورې خو دا زما په رعایا کې اوسېده عامو خلکو په شان نن به دا په دربار کې اوسېږي د نن نه بعد مسلمانان چې څومره راځي او دا به خاص د باچا چې کوم دی نو میلمانه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابه کرامو چې کوم دی نو داسې کارنامه وکړه بیا دغه صحابه کرام دا د حبشې نه کله راله نو تواریخو کې لیکلي دي چې کله مدینې منورې ته بیا رسول الله مبارک هجرت وکړ نو دغه صحابه کرام ورله او نجاشي ته وویل چې اوس مونږ ځو د دې ځای نه چې ولې ځای وی چې ځکه چې زمونږ رسول الله مبارک مدینې ته هجرت کړی دی چې ځای له امس تاسو ته یو خبره کوم اله به ځئ چې لول ما ته کلمه ووایي په هغه ځای کې جعفر ابن ابو طالب رضی الله تعالی عنه هغه ورته وایي کلمه وویله او هغه باچا چې کوم دی نو مسلمان شو نجاشي او بیا مسلمان شو خو دغه ځای کې حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها چې دا د ابو سفیان لور وه د دې خاوند وایي مړ شوی په حبشه کې نو هغه دا اراده ظاهره کړه چې زه د رسول الله مبارک سره ځم مدینې ته او د رسول الله مبارک سره زه نکاح کوم خپله چې د هغې په نکاح کې لاړه شم نو نجاشي د دې نه خبر شو نو مهر ورله نجاشي هلته کې کېښوده او د خپل طرف نه یې 1500 روپۍ په هغه ټیم کې ډېر غټ شی وی چې دا به ستا مهر د رسول الله مبارک نه به ناخلې او په خپله وله چې کوم دی نو نکاح هم د حضرت میمونې او د حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه ځای کې وتړل بیا دې صحابه کرامو چې کوم دی نو هجرت وکړو جعفر طیار رضی الله تعالی عنه هغه بیا وروسته راغی اومه هجرۍ کې او چې کله مدینې منوره کې وخت تېرېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ وایي د سحر راپاڅېده صحابه کرامو ته وویل چې ستاسو هغه ملګری زموږ هغه ملګری وفات شوی دی چا دې تپوس وکړو کوم ملګری وی نجاشي وفات شوی دی د الله رسول خو په حبشه کې دی تا ته څنګه پته ولګېده وی جبریل امین راغلی او ما ته ووی چې ستا هغه ملګری په تا باندې چې ایمان راوړی دی هغه چې کوم دی نو څه شوی دی هغه وفات شوی دی رسول الله مبارک وایي جبریل امین ما ته ووی چې جنازه یې کې رانږدې کړه مې ورته وی ما ورته ووی چې آو صحابه کرام ودرول وی چې جبریل امین خپل وزر د ځمکې نه لاندې کړه او د هغه نجاشي هغه کټ چې کوم دی نو هغه زما مخې ته رانږدې کړه تاسو ته نه ښکاري خو ما ته ښکاري لهذا ودرېږئ چې په نجاشي باندې جنازه وکړو رسول الله مبارک په خپله غیبانه جنازه وکړه اوس که ذهن ته یو خبر راځي چې ولې غیبانه جنازه به جایز وي په دې خبره ځان پوهه کوي چې غیبانه جنازه جایز نه ده زموږ بعضې ملګري کوي که نه مړی مخې ته نه او جنازه پې وکړي او په دلیل کې دا خبره پیش کوي چې نجاشي غیبانه جنازه رسول الله مبارک کړې ده نو د هغې دپاره جواب دا دی چې دا خاصو د رسول الله مبارک سره ځکه چې جبریل امین په خپل هغه وزر سره د هغه کټ د رسول الله مبارک مخې ته رانږدې کړی و هغه داسې و چې رسول الله مبارک ته ښکارېده لهذا غیبانه جنازه هغه جایز نه وه مخکې تفصیل دی رسول الله مبارک څنګه بیا تکالیف ورته ورکړی شو څه طریقه کار سره رسول الله مبارک جیب ابي طالب کې پاتې شو 3 کاله او څومره سختې پې تېرې شوې ان شاء الله تعالی په بله جمعه باندې به هغه ذکر کوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين